مفتی عبدالله شاه صاحب په دې ریډیو باندې راځي په ایمان وایي کوم حاجي صاحب ولا لاړو څوک ولا لاړو چې سبا وفات او ډېر یو لوی شیخ الحدیث یار ډېر ښکلې مسلې به شیخ ادریس صاحب نن ژوندی دی څوک ولا ځي مولانا نظرالرحمن صاحب پر ایونټ کې ناست دی اخري مرحلو کې دی څوک ولا ځي د هغې دیدار له نشته د دې خلکو د ډمانو قدر موږ سره دی د یو فنکار د هغې د چهرې دیدار او هغې سره تصویران او سیلفي اخیستل زموږ زړه غواړي خو زما محترمو چېرته یو عالم او چېرته یو شیخ الحدیث او د هغې چهرې زیارت کول دا نشته و چې د شپېتو شي د ایشتو شي په رب کعبه مې د قسم وي زموږ علما چې د شپېتو شي هیله د کتو شي دا چهرې داسې پړق وی بیا دا خپل بچي حافظان جوړ کړي موږ ته الله عزت زما محترمو د علم او د دین په وجه راکو موږ وایو چې ستاسو بچیم عزتمن شي ستاسو بچولم الله دا لوی مقام ورکي ستاسو بچیم د قیامت په ورځ د خلکو دپاره شفاعت کوونکي جوړ شي دا نه چې د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر راپسې ګرځي وایي ښه ډېر راته وګوره کېدی شي سبا نه نن زما محترمو موږ سره ارمان او قدر اله پیدا شي چې په هغې باندې ډېرې خاورې انبار شي په ژوندانه نه د پلار قدرې نه د مور قدرې او نه د مسجد امام قدرې نه د یو عالم قدرې خو چې الله یې واخلي نو بیا بعد کې ډېر نه غواړي چې ستا بچی عالم شي حافظ شي د قیامت په ورځ عابد به الله پاک راوغواړي ورته وایي عابده واوره په دنیا کې د ډېر عبادتونه منځونه کړي دي او زه جنت ته به داخل کړي او عالم به د قیامت پر رب کائنات به ودرئ چې ته دومره وړه هستي نه یې تا په دنیا کې قرآن یاد کړی دی بیا د علم کړی دی دلته ودرېږه او د دې خلکو شفاعت کوه او سفارش کوه ځان سره جنت ته بوځه نو د ځان سره به خلق هم جنت ته بوځي او زما محترمو د مسجد امام چې خلقو له جمع ورکوي مسجد امام سار رالو سنت یې وکړو او فرض لمونځ یې وکړو لاړو او مقتدی لاندې ناس یې شاته چې کوم د عبادتونه او تر اشراقو پورې ناس او د شپې تهجد هم کوه یاد ساتئ دا امام صرف راځي او د فرض لمونځ کوي نو زما محترمو دا عالم دا مسجد امام چې کوم لمونځ کوي او تسبیحات نه کوي نه تهجد و منځونه کوي دغه شان غرمې مونځ راشي سنتو کې فرض لمونځو کې ولاړ شي مازدیګر مونځ راشي فرض لمونځو کې ولاړ شي ماښام ماسخوتن نو یاد ساتئ او دا مقتدی د شپې ماسخوتن مونځ یې مو کو سنت یې مو کو وتر یې مو کو او د هغې نه پس بیا د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ دی تهجد و مونځ کوي او مسجد امام بېغمه اوده پروت دی والله العظیم ګورې دا بیا هم چې کوم دی د مسجد امام هغه مرتبې ته نشي رسېدلی دا بیا هم د هغې زما محترمو مسجد امام د دې نه بهتر د عالم خوب دې نه بهتر دا څه وړه خبره نه ده دا تاسو ټوله چې دا په دې جوماتونو کې دا امامان جمع درکوي او د الله مخې ته وکیل جوړ کړی دی خو دا چې تاسو ته کم اجر میلاویږي د دې پلس چنده زیات اجر الله امام له ورکوي نو انشاءالله نیتونه وکړئ خپل بچي حافظان جوړ کړئ عالمان جوړ کړئ او دا یاد ساتئ په دعوت و تبلیغ کې وختونه ولګوئ قسم دی دا یو بهترین جماعت دی او بهترین محنت دی او کفار لګې دي په قسمه طریقو سره ما تاسو ویلي چې نن عالم شهید شي څوک یې تپوس د دې غټه وجه دا ده وایي د عالم مرګ د عالم مرګ دی زر کسان مړه شي زر کسان بل طرف ته یو عالم مړ شي نو زما محترمو دا زر کسان د عالم د مرګ سره مقابله نشي کولی یاره دې په ځای چې زه شهید شوی دې په ځای چې زه تللی وی د دنیا نو اوس هم را سره الحمدلله موقع شته دی اکابرین علما موجود دي لوی زما عزتمندو شیخ الحدیثان موجود دي لاړ شئ په ایمان ووایه څومره عمر دې وشلو چېرته کوم د شیخ الحدیث صحبت له تلی د هغې مجلس له تلی څومره زندګي وشول او دا لوی نوابان او ججان او وکیلان او د هغې صحبتونه له خو روزانه روان چې راشه د دې سره ملګرتیا جوړه کړو سبا ورته زما او ستا څه موقع څه حاجت راځي دا نه چې د قیامت په ورځ ستا بچی بیا د هغه خبره چې د سوکنو خانان به د قیامت په ورځ د څو کسانو شفاعت کوي د یوم وزیر اعظم به د څو کسانو وکیل به د څو کسانو جج به د څو کسانو ASP DSP
ډي ای جی دا به څو کسانو شفاعت کوي ا مفتی سے به فرمایل دیدو دي ځان بوزي جنت دیدو دي ځان بوزي نو زما محترم ته دا نه غواړي چې ته ځان سره خلقم جنت ته بوزي ځکه به مفتی سے بار بار وای مرګ را روان دی مرګ ته توجه قبر دی قبر ته توجه آخرت دی آخرت ته توجه الله مینا الله ته توجه علماء ته توجه مدرسو ته توجه قرآن ته توجه نن موبایل ته موږ متوجه یو زما عزتمندو دي نور شیزونه مکمل غافل یو نو متوجه کېدل پکار دي کنه په توجه کې لاړو دې خبر ورسید